نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا لسم نمبر آیت دی بمخی آیتن کی اللہ رب العالمین انعامات بیان شو اس پدی آیتن کی حمد اللہ پاک انعامات بیانی کی. اللہ رب العالمین فرمائی چتا سبان دی دنیا کی مادہ نعمت کھڑی دی په دنیا کې مې تاسو ته طاقت او قوت درکړي دي. ستاسو د ژوند تېرولو اسباب مې تاسو دپاره پیدا کړي دي دپاره دې چې تاسو پکې زما عبادت او بندګي وکړئ. لیکن په تاسو کې ډېر کم کسان شکرګزار دي چې هغې ایمان راوړي او زما عبادت او بندګي وکړي. فزید دې چې الله پاک مخالفت او نافرمانی کوي نو شکریا ادا کول ایمان نوړل او تابعداري پکارو. لیکن ډېر کم تاسو بني آدمانو کې سره د دومره نعمتونو هغه شکرګزار کم دي. بیا الله رب العالمین د بني آدم ابتدا ذکر کئی چھ آدم علیہ السلام ستاسو نکو اغم پیدا کر بیا میں چکلا پیدا کو فرشتوں تم حکم کو چھ تاسو حضرت آدم علیہ السلام تسجد اکی ٹولو فرشتوں آدم علیہ السلام تسجد اکڑا. دا ابلیس چې د پیریانو مشرو دی پدی فرشتو کی وہ عبادت دم کولو نو دی ابلیس آدم علیہ السلام دا سجدہ انکڑا او دا سجدہ کون کو ملگری نشو. آدم علیہ السلام تا فرشتو سجدہ اکڑا دا پس دا امتحان دا سورہ بقرہ کی تفصیلاً دا واقعات تیر شوی دا کہ اللہ پاک امتحان واغشتو آدم علیہ السلام امتحان کے پاس چوخی نمبری واغستی کامیاب شو. اللہ پاک بطور انعام دی فرشتو تقوی چتاس عزدت سجد ہوگی. آدم علیہ السلام تا اللہ پاک اعزاز ورک امتحان کی انعام ملو شو. دی فرشتو پر دی سب کی دا جنات دا مشر ابلیس شیطان موجود ہو دیم عبادت گزار اور نیک انسان تا وقت نیک بندو و چکل آدم علیہ السلام دا سجدی حکم شدوی دا سجدہ ہونکل اللہ پاک پتا فرمائی تا دا سجدہ ولی ہونکل دوی ذکر ما سجدہ ہونکل چی زد دن دیر ہوئے زد اور نہ پیدا یا قولی دا کمزور خٹی نہ پیدا اور خودیر قدرمن عزتمند دے وزا خودیر اچھتی ماں او دا آدم علیہ السلام خودیر کمزوری سیس کمزوری خٹی نہ پیدا خدا بے وقوف او خر پا دی باندیو چی دا اور پیدا کول دام اللہ کی او دا خٹ پیدا کولم اللہ کی او حکم دا اللہ و دا اللہ یقونم او دا تکبرو کو حسدو کو چی زدم رڈیر عبادتون میں کڑی دیو عبادت سرف سجدہ دا تکو یو حسدو کو بل تکبرو کی چی خود دا رڈیر اچت آدم علیہ السلام ہو چت اللہ عبادت گزارو اچت آدم علیہ السلام چی امتحان پاسا اچت آدم علیہ السلام چی اللہ پاک فرشتو تو چی تاس و تسجدو کی
ابلیس وچت نو ابلیس الله پاک هم د اور پیدا کړو آدم علیہ السلام د خټي او حکم د الله نو د الله د حکم په مقابل کې خپل تکبر استعمال کړو الله پاک دې ذلیل کړ معلومه دا شو چې انسان به تکبر نه کوي مسلمان به تکبر نه کوي ځان ته هر وخت کمزور وي ځان ته هر وخت بیکار وي ځان ته هر وخت مجرم او ګناهګار وي ځان ته هر وخت ښکته ګوري ځان نه بچرته بر نه جوړي په دین کې به د ځان نه برته ګوري مستعب د دین سره جذبه پیدا کیږي نیک عمل وکړي او په دنیا کې به د ځان نه ښکته ګوري د الله په نعمتونو به شکریا توفیق ملاوي او کته د ځان نه برته ګورو نه شکرې بم کې او په خپل مال باندې وتا کې تکبر راز الله دې موږ تاسو د تکبر نه وساتي تکبر ډېر بد شي الله پاک فرمایي تکبر زما صادر دی او څوک چې زما صادر راکاږي ما سره په تکبر صفت کې جګړه کوي نو دې بز اوسیرم الله دې موږ تاسو د تکبر وساتي ځان ته هر وخت کمزوري کتل پکار ځان ته چرته اوچت نه وي چرته به ځان تلوي نه وي الله بنده بس یو وی بس بندا معمولی سرخوږي تم د ټینګې نه نو وی دس الله دې موږ تاسو د لوینا د حسد نو د تکبر نو وساتي اولنی تکبر د آدم علیہ السلام سره ابلیس وی زډیر وی الله پاک ذلیل الله پاک د جنت نه راوښم نو دی ابلیس ته معلوم و چې الله رحمت الله په غضب باندې غالب ابلیس الله نه سوال وکړ الله ما ته ټیم را مهلت را ترا الله پاک وته ځا تعالی په ټیم درک تر د مخلوق ختمې دوه کله چې اسرافیل علیہ السلام شپېلې وای او ټول خلق ملکیږي ژوندۍ ختمي هغه وخت کې به تم هغه ټیم په اسلام باندې شو دا شیطان کوم ډېر سرکش قسم او خور چې په کوم سبب تاسو گمراه کړ پدې بزو ستا بندګان ستانه خطا کوما پدې غلار کو تناسب موزان درګری کو او د هر طرف نه کوشش کوم د خې طرف نه بمور ترازم د ګس نه بم راځم د مخ کې نه بم راځم د رستو نه بم راځم او استاد نیکان بندگان آدم علیہ السلام بچی دا بز خطا کو ستا په مخالفت کې به اودرو شیطان قسم الله وتی زوزا جنت دوزت ذلیل تر رټلې شوی مردود او چې ستا چا مرګي ته او کزمه تا سره جهنم کې زما بندگان نیکان ستا مرګي ته نه کوي خو چې ستا مرګي ته سوکینا و زما ملګری ني زما تابعدار بني اب تا سره یو ځای جهنم کې اچو او قسم الله کو خامخاب جهنم ډکو تاسو جهنم کې هغه خلق سوځي چې چا د شیطان مرګي ته وکړه الله دې موږ تاسو د شیطان مرګي ته وساتي آدم علیہ السلام او د بیبي حضرت حوا بیبي تعالی پاک کو فرمایي چې تاسو د جنت کې اوسېږي خوراک سکات کوي خدای یو خاص ونه دی له مور انذر ونه دا یاد انګور د یاد غنم دا اقوال پکې د مفسرین شته خو به هر حال الله جل شانه هو ته یاد کړي دې ته من نږدې کړي دا شیطان واسم غوسو د جنت نه راوستل شي او د واسم سر په شیطان قسم کړ دې ته وسوسه واچو چې تاسو دا دانک او خړن تاسو بیا فرشتي شي او یا به همیشه دې جنت کې پاتې شي جنت کې به څنګه پاتې شي چې دا میوه د جنت ته دا وخري مدته دې خطا او قسمونه متو خو چې ورزه درو جنې مز استاسو په خوایم استاسو په دلټو آدم علیہ السلام کو د دین مخکې څوک درو جنو لیدل هغه سره ټول فرشتي او جنت درو غلطه چرته او دا خو ذلیل او د تقسمونه خو آدم علیہ السلام او حضرت حوا بیبي دې په قسم باور کو چې رښتیا دې قسم په ځای نه خوري دې خطا چې قسمونه او خړل دې غنما دانه او خړ یا ارس بوټي دانه او خوي خړ الله پاک دې د جنت لباس واپس دې بیا د جنت د اونو پانی یا د انذر یا د کېلې پانی بازار باندې خو دې ځانون اندامونه په پټو جنت لباس کولال
دی پدی کار باندې پیمانه شو الله پاک ته توبه وستل الله مونږه معاف کا الله جل شانه معاف کړ او دی هغه زه ترولې کړ چې د کوم زه د پار الله پیدا کړو دی پیدا کړ د زمکه د پاره د جنت نظمه کی طرح کوشل بزمکه باندې دي تاسو جون بوي تاسو بازي بني ادمان بازي بچي بس تاسو تابعدار بازي بنا فرمان خپل مرز کې اختلافات هم راځي استاد د پاره د غزير سبب د پاره دي اغي نه بعد بس تاسو بیا قیامت او اخرت تک نو الله جل شانه فرمای نور آدم علیہ السلام واقعات په سورہ بقره کې تفصیل سره ذکر شوی نو فرمای ولقد مكنناكم في الارض او پتاقی سرت داستا منتا قدر کو قدرت درک پزمک کی وجعلنا لکم فیها معایش او منگو گرزو استاز دا پارا پدیزمک کی اسباب دا گزران قلیلا ما تشکرون دیر کم دیا کسان چستاسن شکریہ ادا کی ولقد خلقناکم او پتاقی سر منگا تاسو پیدا کری ثم صورناکم بیامتاستا شکل صورت درکو ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیامو بے فرشتو تاسو سجدو کین آدم علیہ السلام تا فسجدو پس فرشتو سجدو کڑا الا ابلیس مگر ابلیس سرکشو نکڑا لم یکن من الساجدین دینو دا سجد کرون کنا قال ما منعاکا اللہ پاک فرملکم سیست منکی اللہ تجد چتا سجدو نکڑا دا سجدی کول نکم سیز منکی از امرتکا کلجتا تما حکم اکو قال ابلیس وی انا خیر منه ز بہتر یم دا آدم علیہ السلام خلقتنی من نار وخلقته من طین تاز پیدا کړي اور نو دی پیدا کړي د خټینا قال الله پاک فرمایل فهبط منها فزوزد خشد دی جنتنا فما يكون لك ندی جائز تا د پاران تکبر فيها چت تکبر کی په جنت کې فخرج انك من الصاغرين فزوزا یقینا تذلیل خلقنا قال ابلیس وی انظرني الى يوم يبعثون ما تمهلت راکا تر دورزی دا قیامت پوری قال انك من المنظرین اللہ پاک فرمل یقین انتا تمهلت در کریشو قال فبما اغویتنی ابلیس قسم کو قسم دی زما پا اللہ باندی فبما اغویتنی پسبب آغی چتاز گمراک لا قودن لهم صراطک المستقیم زبخا مخاکینم دی بنیادمانو تا پنی غلالستا ثم لآتینهم یا بزر آزم دیتا وسوسی باچم من بین ایدیم دی مخاما ومن خلف مود شاہ طرف وان ایمان مود خی طرف وان شمائل مود کس طرفنا ہر طرف برازم دیتا بوسوسی اچم ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبنم میکسر دی تابدار قال خرج منها اللہ پاک فرمل اوزاد دی جنتنا مذعوما مردود مدحورا ذلیلا لمن تبعaka چاچستا تابدار اکڑا منهم ددی بنیادماننا لأملأن جہنم منکم اجمعین خامخا قسم دی زب جہنم ڈکم منکم ستاسن اجمعین دٹھولنا ویا آدم اسکن انتا اے آدم علیہ السلام توسیگا وزوجکو استا بی بی الجنت فجنت کی فکلا من حیث شئتما پستاسو دوار افریکم دے کے مچخ وخوی ولا تقربا هذه الشجرة او تاسو منزدیکی گی دی انتا فتکونا من الظالمین ورنتاسو بشیدنا انصافنا فوسوس لهم الشیطان فوسوس واجل البیت شیطان لیبدی لهما دپارا دی چخکارکی بیتا ما غوری عنهما من سوآتهما اغا چپٹکڑی بی من سوآتهما دا اندامونو دا عورتون دبین چخکارکی بیتا وقال اللہ پاک کو فرمائے وقال اوی دی شیطان ما نهاکما ربکما نئی منکڑی ستاسو رب عنها دی شجرتا ددی انہیں خوڑلنا الا ان تکونا ملکین مگر ددی وجی اسر چتاسو شی فرشتی او تکونا من الخالدین یادا چتاسو شی ہمیشہ پجنت کی ددی وجی منکڑی وقاسمهما او دے شیطان دے دوارو تا قسمون اخوڑل انی لکما لمن الناصحین چی یقیناً استاسو دوارو دا پارا خیر پاہانو نیم قسم پدرو گو فدلہما بغرور پس راکو ذکر دوی لرات جنت نا پدو کی باندی
فلما ذاق الشجرة ارکل چوخل دی دوار دغبنا میوه دغنی بدت لهما سوآتوما کارشو دیتا تدی اندامنا عورتنا وتفقا يخصفان او شروش الدادوال چی بس کولی علیهما بخل زاننو من ورق الجنة پانی دغنو د جنت وناداهما ربهما او آوازو کو دیدوال طرف دی علم انحکما عن تلکما الشجرتی آیتا سدوال مانا مننوی منکڑی دی انہی دخولنونا وَأَقُلْ لَكُمَا الْآنُ وَإِلْمَا تَاسُتَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً دا شیطان ساسو ښکار دشمن دی قالا دی دوالو فرمائل ربنا اے رب زمن ظلمنا من ظلم کړی انفسنا پخپل ځانونو چې دا غنم اخواړه وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا او کچرت من تبخنونکی وترحمنا من بعد رحمونکی لنكونن من الخاسرین من بخام خاشود تاوانیاننا قال الله پاک فرمائل اهبتو تاسو کسی بعضکم لبعض عدو بعض استاسو بد بعض دشمنان وی ولکم فی الارض مستقر او استاس دپارا کوئی فزمک کی زیادہ قراری ومتاع الہی نوزباب تجن دیو نیٹی مقرر پوری قال الله پاک فرمائل فیہا پدزمک کی تحیون تاس بجن تیروی وفیہا تموتون پدی بتاس وفات کی گئی ومنها تخرجون تدوین بتاس راوی سرشید قیامت پورس واخذ